دې خلک وی حرام مال صدقه کوي، لا صدقه من غلول، لا صدقه من غلول، لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقه من غلول. حرام مال کی صدقه سر نه کیږي، او چې د پتر چې مال حرام دی او صدقه کې او د ثواب نیت پکې علما وی کافر شوی وي. په کوم طرف مون خلق روان یو، هر سړی وي د بل جیب وها، بس د بل پټي نیسا پوله وها، د شپې او بخور پردې او وها، بوساله ته په شپې لاړ شو صادر وته کې او پردي بوس پل ساروی لراوړه او د شپې و د پردې شوتل ریبا. هاي 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 دنیا د وخت په تیر کو اخرت سره وسکه، الله سره وسکه، قیامت پر ورځ وسکه، بیا به الله له جواب ورکه. حضرت علی کرم الله وجهه لور ده، لور خپل لور، او د اختر ورځ ده، د اختر ورځ نو خامخا دا جنکه دا ماشومان امیلونه چې بنگلی چې د اختر نه مخکې ځان نه راوړي ورته خوشحاله. د حضرت علی رضی الله عنه د لور اسم نو اسم نو څه چلی وکړه، د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چاروړو بیت المال لا قیمتي د ملغلو امیل چاروړو بیت المال ته مسلمانانو ته وقف کړ، بیت المال کې پروت دی ماشومه غلی دی. د بیت المال هغه سکرټری ته څه وایي، وی دا امیل کې یو درې ورځو لماله په سوال راکړه د بیت المال چې زه په اختر تیر کم بیا بیا دله درکوم، درې ورځو لپاره زه به حفاظت کوم. خو د ټولو ماشومانو امیلونه چولی دي، بنگړي منګړي او د زنانو چې کوم د اختر سیدونه چولی، زما اسم نشته، اسم هم نشته. نو که تا مې رباني وکړه او یو درې ورځو له دې راکړه زه به په اختر خوشحالي تېره کړمه، بیا به درته واپس کړمه. د بیت المال سکرټري وي دا خو د امیر المؤمنین د حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفه لور ده، پلار خو یې بلا جهادونه کړي، د پلار حق دی د بیت المال. نو زورېږه اوس خیراتي خو یې نه غواړي، درې ورځو له پس سوال غواړي چې دلته المارۍ کې پروت دی نو دې پسې نه دی پروت دی که نه، درې ورځې پس بیا راکړي وله یې ورکړه. حضرت علی رضی اللہ عنہ چې سینګ کور ته راغی، ماشومې ته وکتل، امیل ته وکتل، پوه شو او دا خو امیل دا کم دی نه. وی بچې دا د کم دی نه، وی دا مې د بیت المال د سکرټري نه غوښتی. هغه امیل ته چې وکتل خو پوه شو بچې دا کم دی، وی دا خو بابا د دې ټولو جنکو زما د دې ګاونډ د دې محلې د دې لارې کوڅې د ټولو ماشومانو امیلونه بنګړیو زمانو. بیت المال مشر ته مې وویل چې یو درې ورځو لی راکړه، زه په اختر خوشحالي وکړم بیا به درکړم. ورشه اواز کوي د بیت المال سکرټري ته، ورشه راونه، ورشه راونه، هغه راوسته. وی دا امیل دی ولې ورکاو؟ وی امیر المؤمنین دا خو ما خیراتی نه دی ورکړی، دا خو ما صرف یو درې ورځو له ورکړی، ماشومه ده ستا لور ده او ټولو ماشومانو شته دینو او دې وغوښته معده د حاجي صاحب لوی خدمت د حکومت کوي او د دې بیت المال لوی خدمت کوي، نو خیر دی که یو درې ورځې دپاره دې ماشومې له د امیل ورکړم دا په اخترو کې بیا به یې راکړي. دومره یې ورته غوسه وکړه تاکې اهلیت نشته چې ته د بیت المال حفاظت وکړې، تا ته چا د اختیار درکړه چې د مال الله امیل ورکړې؟ او قسم مې دی د الله په ذاتي که دا درې ورځو دا ټکې پکې نه وې، دا درې ورځو ټکې درې ورځې، نو بیا به ما د خپلې لور له هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلې له کوم سزا ورکوي، او تاله به مې هغه سزا درکوله چې څوک غل له یو شی د بیت المال ورکوي، هغه سزا مې ورکوله. خو زما لور غله نه ده، ځکه درې ورځو له په سوال غوښتی دی او تا هم درې ورځو له په سوال ورکړی دی. ګنې که دا ټکې پکې نه وي تا به لوی جنت مې سره څه چل کوو او زما د لور سره ما څه چل کوو. بچې راکړه امیل، امیل اعتصار وختي وویسته، بیت المال سکرټري له ورکړه، ورشه د بیت المال کې کېره. د بیت المال د امیل نه به زما لور فایده نه لي، دا د ټولو مسلمانانو شریک شی، دې ته انصاف وایي، دې ته امانت وایي، دې ته دیانت وایي. ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته او دې مشرانو ته دی توبه وباسه، بس
هر یو په یو الزام لګي تا غلا کړې ده، بل په بل الزام لګي تا غلا وکړه، یو ته وي خزانه دی والا، بل ته وي خزانه دی والا، یو خوا تختی بل خوا تختی، یو باندې د نیب یو خوا کیس او په بل ځای کیسونه. زما قسم په خدای چې ترسو د انسان په زړه کې د قیامت دروازې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلي او دا سیستم ټیک شو، زما په دې مخ لاړ وي تو سسٹم پا دینا ٹکی علا بس سسٹم ٹکی گی جڑا کیر رالا دا بادشاہ مرالا دا گدام رالا دا مولا مرالا دا مقتدی مرالا دا مولا پا دلکم دا خدا یرنی قصہ خرابا دا مقتدی پا دلکم دا خدا یرنی قصہ خرابا دا پلار پا دلکم دا خدا یرنی قصہ خرابا دا افسر پا دلکی جنی قصہ خرابا دا او که دا چپلاسی پا دلکی نی دا خدا یر دام خرابا امانت او دیانت داری دا ډېر قیمتي شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پر اسرائیلو کې یو سړی په بلې ځمکه خرڅه کړی، دې ته ایمانداري وایي. غونډه ځمکه یې خرڅه کړه چې په چا خرڅه کړه چې هغه ځمکه برابروله که نه لې منګې پکې راووت، ټول د سرو زرو ډکو. وایه که نه چې په تا ځمکه خرڅه کړي او منګې د سرو پکې راوځي، ماشاءالله ټوله شپه به خوب نه درځي، منګې مې ومونده. او لکه منګي سره به چورلکونه وي او تاویږې به موا سره منګي مې وموند. هغه څه چلو که هغه منګي یوړه چې چا په ځمکه خرڅه کړې وه، وی ها دا واخله، وی ما خو ځمکه اخېستله منګي خو مې نه دی اخېستې. دا پیغمبر مبارک فرمایي د بني اسرائیلو قصه کوي. سړی ورته څه کوي، وی وروره چې ځمکه مې در باندې خرڅه کړه چې څه پکې وه هغې سره مې خرڅه کړې او وی نه منګي پکې هغه وخت سره نه دی ویلې شوي. یا خدای اوس په دې جګړه دی وایي منګي د سرو ستارې په لوی زمانه دی، خیر پکې واچې دې زمانې نو څوک نو په دې جګړه کوې دې خوا که چې دله فیصله وکړم دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو پې وره چې پیشو پې وره چې کلب شي یو په یو لاس کې ونیوه خولې ته یې ور واچوله، بله په بله خپه ونیوه خولې ته یې ور واچوله. وی ښه ده چې زه رالم کنې لویه خونې خرابه به م کړې وه چې زه سره ورسېدم چې دې زمانې پکې څوک نو. های د سړک په غاړه چې د حکومت کوم دا دغه جوړ کړي دي که نه هغه څه ورته وایي، هغه د خلکو د ودرېدو هغه د ناستې انتظارګاه، د انتظارګاه نه ټول سیخونه خلکو تختو، انتظارګاه خلکو ختمې کړې. د حکومت ځای په دې ډاګونو کې د خښتو څه څیزونه جوړ کړي چې دی کې به خلک ډیران غورځوي، هغه ډیران سره هغه خښتې مختې لاړې عزم نشته. های یاره زه یم چې مونږ به خدای له څه جواب ورکوو چې مونږ له کې څه پراته دي، زمونږ کې څه دي. او هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان نه یادوي، بیا هر سړی نه کنه پلان کې او مسلې دې زړې کړې او ته ما ته وې ستا نه خو زه ښه مسلمان یم اوس د پلان کې های په دې کار نه کېږي. زه به د ټولو نه مخکې ویم چې زه ډېر ګناهګار یم، زه به ټولو نه مخکې ویم او ته به هم دا به کبر به نه کوې، غرور به نه کوې. 2 جمعې تقریر مې پې وکړه اوهو یاره واقعي سوچ سر به خبره اورې یاره دا خو ما کې که څه کوتاهۍ وي چې دا هغه وباسم او توبه وباسم معافي وغواړم. د بیان مقصد دا دی، ځان ته مورم تاسو ته دی. نو منګي یو وایي ستا دی ما ځمکه هر څه زره خرڅه کړې ده، بل وایي نه او وخت سره منګي ذکر پکې نه دی راغلی، منګي ستا دی. لاړل یو قاضي صاحب لاغلی باندې فیصله کوله او منګي د ده دی وایي د ده دی د سرو زرو. قاضي صاحب ډېر هوښیار و، هلکه وایي ستا بچي شته؟ وایي څه دي؟ وایي زوی مې دی. هغه یو ته وایي واده دې وله کړی دی؟ وایي نه. بل ته وایي ستا څه دي؟ زما لور ده ورکړی ده که نه؟ وایي نه. وایي بس دا راجینۍ به دي هلک ته واده کړو، دواړه به کویده کړو او دا منګې په هغوی ولګوې، د هغې د دواړو مهر شو. دې ته امانت وایي، دې ته امانت وایي. دا اوس هم شته، په ډېرو ملکونو کې شته، ډېرو اسلامي ممالکو کې شته. نورې کمۍ به پکې ډېرې وي خو دا څیزونه پکې شته، غلط شی نشي در کول، بلکې په ډېرو انګریزانو ملکونو کې شته. لیکن زموږ ملک مسلمانان زموږ د خپل پیغمبر په تعلیماتو عمل نشته. پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې شوی دین 100% عمل وکړو، ادخلوا فی السلم کافه.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مکه مکرمه ته، ډیره د زړه د درد خبره ده چې کله هجرت کوو د مکې نه وتېده که نه، د مکې نه زړه کې دا سوچ و چې خدایا بیا به زه راشم د مکې ته که به رانشم. اوهو دا مکه او دا بیت الله او دا حجر اسود او دا زمزم او دا صفا او مروه او دا د ما د پلار نیکه کلی او دا خلپوس او د ابراهیم علیه السلام وطن، بیا به راشم او که نه. ډېر زیات پریشان و ډېر. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د غار ثور نه ووتو که نه او موږ تلو، وی رسول الله مبارک تر څو د مکې کورونه ښکارېدل په شا شا به یې کتل او سترګو مبارکونه اوښکې روانې. ابوبکر بیا به دې مکې له راشو، آها خدایا کم وطن دی او کم کلی دی او خلپوسې تېرې کړې دي. ابوبکر بیا به راشو، شا شا ته به کتل، شا شا ته به کتل تر څو چې د مکې او حدیث کې راځي مینه به کې د مکې او د مدینې سره. جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې ته نو ورغې د دې بیت الله چابیانې یو کس سره وی عثمان ابن طلحه، ولا ورغې دروازې له عثمان کافر و. عثمان یو خبره درته کوم، پته زما نه لګي چې مکې نه زه چېرته کېدای شي وځمه، تاله راغلی مې یو کار وکړه، داسې ډېر په مینه ته یې ورته وویل د دواړو جهانو مبارک سر ده، تاله راغلی مې که لږه د بیت الله دا چابي دې راکړه او زه دا ور دروازه کولو کوم داسې د شپې ټیم کې څوک بني او زه ورغلم یو 2 رکعته مونځ مې پکې وکړه. بیا زما پته نه لګي چې بیا به زه مکې ته رام شم او که نه. الله باندې مې دا ډېر لوی ارمان دی چې بیت الله ته دننه شم، لږه چابي راکړه د شپې به پکې 2 رکعته به وکړم، څوک به طالب چابیانې درکړم. هغه نیک بخت کور ته لاړو، چابیانې راواغېستې او حضور پاک ته هغه وی کړې اکۍ یې وی دا د چابیانې سره دي، وی در کولی شم خو نه در کوم، زه خپل کار کوم. سپکه خبره وکړه. نبی علیہ السلام مبارک ډېر پریشانه شو، سترګو مبارکونه اوښکې وګرځېدې. عثمانه ما خو تا ته مینت وکړه، تا دین جدا دی زما جدا دی، خو دا ارمان مې دی. وی نه در کوم، دا چابیانې نه در کوم. وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به درته اشاره کوم چې روړه وروړې به. هغه به پورې وخندل، دې وخت کې ځای نشته منتونه کې او دا غټې دعوې کې، زه وی یو ورځ به راشي. چې ووته الله آیت نازل کړه والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. مجاړه مخفه کېږه، دې له به دې راولم که خیر انشاءالله. او خدای ډېر په عزت راوست. بیا نو چې مکه پته شه په سن 8 هجري کې، په 8 هجرۍ کې رمضان میاشت وه تقریبا، نو رسول الله مبارک عثمان ته آواز کوي عثمان راشي. دې راوسته، وی راوړه چابي. وی چې هجرت نه کوو درته مې څه ویلي تا خو ما پورې خندل چې دا وی کې نه مې ویلې درته، اشاره درته کوم راوړې که نه. او صیب راوړه چابي، چابي ته یې واغېشت، دروازه یې کوله وکړه. په بیت الله مبارک کې ښه صفا کبوتانو پکې هغې ته ویستل او 2 رکعته مونځ یې پکې وکړه. او چې سنګ بیت الله نه راوته قرآن کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدای حکم کوي چې د چا امانت ته به واپس کې. عثمان ته ویدل تراشه عثمانه ما ته خو الله حکم وکړ چې دا چابي ستا ده، هم ستا متعلق یې راته ووي، اشاره هم دغې ته ده، دا چابي دې خپله واپس واله. بل سړی وی رښتیا وایه ورکړې به یې واله، دا خو ستا نه ده، دا خو تا له دې کافرو مشرکانو درکړې وه، ته یې مشر کړی وې، او ما غوښته نه آینده له به چابې بل چا له به ورکړ. لیکن الله وی ورکولا، دا د ده شی دی، امانت دی تا سره ورکولا. او رسول الله مبارک ورکوي او سوی ورته وی عثمان دا به تا سره او قیامت پورې به ستا په نوسو کې دا چلیږي. ورسونه لویه خبره ده، دې ته امانت وی واپس کې به او دې کې اشارت دیته هم شو چې تعالی به خدای بچین وسی درکوي، قیامت پورې به د نسب مي او دا کنجي به هم تاسو په نسب کې چلیږي. هغه وی دا الله رسول کلمه شهادت راته ښایه. خدای مسلمان که د چا تا سره امانتي
ځان سره ورکوه امانت کې به خیانت نه کوې او زما وروڼو یو خبره درته صرف کوم بیا بس کوم یو انسان د بل نه قرض پیسې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله د پړه کې دا وي چې ما سره خو نشته او د پلانکي نه قرض حسنه غواړم او وی ورکوم بیا هغه وخت سره پړه کې دا نیت ورکوم وی خدای به ول توفیق د خلاصې ورکړي چې قرض اخلي او نیت دې چې ورکوم د خلاصو توفیق به خدای درکړي او هغه وخت سره کړی دا نیتو چې ورګه دنه الم یو ځل کنه نو بیا به رانه پسترګو کې خیری نینی ډېر خلک هم داسې کوي قرضونه والی بیا نه ورکوي وی چې او دې ته ټیکې ته وره داسې وړه خبره نه ده چې چا په دې نیت چا نه قرض واخیسته خوله پسته کې راکړه کنې یو 100 روپۍ او 1000 روپۍ او 10,000 او 40,000 کور بیمار دی دا دي هغه پړه خپه شي ورګي او د دړه دی چې بیا نه ورکوم لې دی چې بیا نه ورکوم دله به خدای د دې قرض د خلاصولو چلم توفیق ورنکي نو د قرض د خلاصولو توفیق څه معنی غریب بشي دی به خدای چرې مالدار نه کړي دی به ټول عمر دغسې غریب او خوار به ګرځي نو ډېر خلک یې دوکاندار نه سودا والي نیت یې دی کله یو نه یو میاشت کې لي بل نالي بل نالي هغه غریبانان خواران دوکاندار غریب سره سي او قرضونو کې لاړ شي ډېر خلک یې لکه راشه ماله دا کار وکړه ماله دا کریټ جوړ کړه ماله دا پیټۍ جوړې کړه پیسې بدل درکم دا شیر علی راکا بیا بدل پیسې درکم بیا په ذکر بیا زور پسې ګرځ اور پس ماشین والا غریب دی تعالی پیټه جوړه غریب زره سره اړی موړي ده او خوار بشل 1,000 روپۍ چې پیدا کړی پاغي بلرګي والی تعالی پیټه به جوړه کی او بس ذکر بخت اوانو کوي ګرځاو پسې به اچاري بدا څه نه کوي نیت بنا خراب او که خیر ان شاء الله که چا نه قرض واغی شو کې به سوچ کې چې دا به ورکوم نو خدای به داغه د خلاصوي توفیق درکړي که خیر ان شاء الله العزیز نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول خدای سره بټګی نه کوي خیانت بنه کوي دا الله احکامات به پورا کوي داغه چې کومه ذمہ داری در رب العالمین پورا وکوي او د پیغمبر مبارک د طرف نه چې کومه ذمہ داری دی پتا اب پورا کې کې خیانت بنه کوي وتخونوا اماناتکم علماء ویدام دا غلالان دی داخل دی په خپل امانتونو کې هم خیانت نه کوي وی دې کې لار ونهړو دا غیلان دی کو وی دې کې اشاره دی تر چې خپل امانتونو کې خیانت داسې دی لکه خدای او رسول سره خیانت کو وانتم تعلمون خپويږي چې ټګي ګناه ده کتا سره سوکې ته خپکیږي کنه نو بل سره ولې کې تا سره سوک دوکه کې ته خپکیږي کنه نو ته بل سره ولې کې تابع سو خا ټماټر خرڅ کی خپکیږي کنه ببل ول اسخا خرڅه تعالی سو په ودن شي کم در کی ته خپکیږي کنه او خپکیږم نو بل ول کم ورکه تعالی سو 2 نمبر شي در کی ته خپکیږي بل ول 2 نمبر شي ورکه ته چې افسر ته ودرېږي او تاسو را خو دې خو کې خپکیږي کنه نو چې ستا لاس کې یو کار راغلی ته ول بل سره ظلم کې خیانت کې وانتم تعلمون خپويږي چې دا خشه نه دي او بیا کوي او دا څه لپاره خلک د مال او د بچو د پاره کې دا ټګي او دا دوکي وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مالونه او تاسو بچی چې دي دا ګټه فتنه ده ازمایش ته ګوري وان الله عنده اجر عظیم دا خدای او د رسول خیانت مکوي او ټګي مکوي لوی اجر الله سره دی دنیا کې به خدای درکې آخرت کې به خدای درکې ان شاء الله